لال کړی دی. دا حکم بیا بدلی وی خبابا دا حکم بدلو ما وی ځکه چې دی وخت کې خو زه لاس پې نه لقوم خو هسې نه چې مری مې زخمي شي او زه بې اختیاره شم او لاس پې لقوم نو بیا به د الله په حکم کې ناراستی به راشي وتړه لاس پې مې کلک وتړه. او بل بداو کې چې دا کمیس په ما نه وباسئ مخکې نه وباسه دا کمیس درته وباسم او چې ما کله لالی دا مخ په مې لاندې کې ګورې بابا ولی دا زما یقین دی ته په ما ډېر رحم دی که زما ستا سترګې سره یو بل سره مخامخ شوې نو ته ما نشی لالولی. او کمیس چې وباسې او کله زه بیا اوس وباسه وروستو چې وباسې دا به شلیږي نو مور به مې وایي چې په زور یې زما زوی وجلی دی اوس وباسه چې دا کمیس مې روغ مور له یو سې نه به وایي چې په خپله رضا یې وجلی دی او زما مور ته به زما سلام ووایي اسماعیل پتا سلام وای او ما ستانه بغیر علال زکه که چې ستا د ښځو فریاد زیاتی ستا د فریاد د وجې نه او زما دا کمیس به زما وینه کې لون کې زما مور ته به زما سلام وکړي چې دا د اسماعیل وینه ده چې یادېږي دا وینه بویمو په دې تسلي کوه. یو کتاب مې کته ډېر عجیبه نقطه یې لیکلې وی چې دا ټولې خبرې وکړې نو حضرت ابراهیم علیہ السلام دا خپل بچی روچت او په تندي والآخري خپل آخري په تندي خپل که یو بوډا با پلار چې د هغه دې وخت کې د 14 کالو دی نو ابراهیم علیہ السلام تقریبا کال کم د 100 کالو بی او دقه یو بچی دی بل بچی نشته. مونږ خدای له څو کړل داسې ازمایښونه د الله په مونږ نه راوړي مونږ څو کړل مونږ په خپل وجود کې د الله دپاره پنځه مونځونه هم ځای نه کړل مونږ په خپل مال کې د الله دپاره په 40 کې 1 روپۍ ورنه کړه مونږ خپل بچې په ګرمۍ کې ایئر کنډیشن توده که جومات ته مونږ رانه وسته مونږ خپل بچي په یخنۍ کې په فومونو کې سملول خو مونږ جومات ته رانه وستل زمونږ په بچو دا رحم دی او د ابراهیم علیه السلام په خپل بچي دا رحم دی چې که بچې حلال شي خو چې زما رب خوشحاله شي نو ما الله خوشحاله شي. مونږ نن بچي په دنیا خوشحاله کړل الله هم خفه کړ د دنیا د عیش و عشرت سامان د پلیته سامان راوړو خپل بچو ته اږدو مونږ بچی نن د پلیتو په سامان خوشحاله کړل مونږ یې په دې خوشحاله وو او ابراهیم علیه السلام وی بچی د قربان شي حلال دی چې خو چې رب خوشحاله شي الله خفه نه شي. داسې ازمایښونه سړی حیران شي. نن په مونږ معمولی تکلیف راشي مونږ خدای ته د خدای نه فریاد کوو مونږ د خدای نه ګیلې کوو بیا او دی خشتم ډیر زیات ته اسماعیل علیہ السلام خوبصورت هم زیات ته او د یو کم 100 کالو پلار لاسونه رپیږي بوډام دی نو روچته کا واغه اخیری تندی باندې خپل کا او به لاسونه خپل ورلو تړل او چړې ته ګوتې کړې چې تا چړې ته ګوتې کړې الله په اسمان کې فرشتو چغې جوړې کړې الله معشوم بچے دے او بوڑھا پلار دے اللہ یو ازمائش نہ دے خدایا دا دویم ازمائش دے پروردگار دا یو نہ دے دا بوڑھا بسنگ اقبل بچے لالے چغے کڑے فرشتو پر چغو برا آسمانونو کے فرشتے چغے ہوئی اللہ دا خدای رحم پہ اکال دا ما بوڑا بپلا بچی څنګه لالی الله او هغه چاړه هغه وخت کې راځي قرآن شریف کې الله فرمایي فلما اسلما وتله للجبین دواړه د الله حکم ته تابعدار شو او سمې له جبین د تندي دې اړخ ته وایي دې اړخ ته او دې بل اړخ ته وایي په دې غاړه سم له د زوی د وصیت مطابق
کمی سے ایستے دے اغا معشوم وجود باندے نظرم لگی دا پلار بلکہ یو روایت کی راضی وی بابا سترگی وہ تڑزان لگورے کہ کزما پا وجود ستا نظرو لگی گورے بیادا تا قصہ گرانے گی حالتا فرشتے چرے ہوئی دلتا دے چاڑا راکائے گی زور سرا چاڑا راکائے گی فلما اسلم وتله للجبین ونادینا سنگرے ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین اگر دینا جبریل علیہ السلام تا اللہ حکم اگر گڑ چھے حابیل قربانی کرو جنت کے اللہ ساتھ فوراً رساو فٹافٹ ما دخبل ابراہیم او دا اسماعیل قربانی قبول اکر او رساو اگر گڑ را رسائی او ابراہیم علیہ السلام جبریل دا آغا زین آواز کئی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اغا آواز کی اللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام لاندن آواز کی جوش کے دا اللہ حکم تا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالی شریک نشتا خدای تلوی صاحب وجہ زازان قربانی کوم اللہ تماوینا قبول کا پروردگار اسماعیل علیہ السلام او بیا دے سور ورکی کار نہ کئی چاڑا کار نہ کئی تا مورخ لکی فزوی والاواز ورک بابا فما زوائش مکا و چاڑا الوڑ مرا کاغا فما زمائش مکا و چاڑا الوڑ مرا کاغا چاڑا نیغا کا اللہ وی دا پیتلو لو خیر چاڑے لاندے کردے چاڑے لا زور ورکی چاڑے چتک لزمکی لے رو بارولا چاڑا ورتوی استاو منم تا خلیل او کدا رب جلیلو منم تو پریکوا و رب وی مپریکوا قد صدقت الرؤیا تا خوب رشتو نکر انا کذالک نجزی المحسنین دیکانو سرمک دا چل تا دومرا ثوابو جو لکا جزوی دے لالکڑی او افزوی میں دل بچ گڑ راوستل شو گڑ لال شو ابراہیم علیہ السلام نے خوشحالی نوی اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ ترے لوی ذات طال سنا دا اگر قربانیم لازم شوا او اگر تکبیرات تشریق ہم پا امت باندے پا مخلوق باندے لازم شو خدای بچ کو اسماعیل علیہ السلام را پاسے اگر گڑ بیا ذبح شو لال شو دا مکی فقراو مسکینانو دا غیغ وخیو خوڑے او خکرانے دا بیت اللہ کے دن ویزان دو ڈیر مودے پورے اخکران ویزان دو یا دا عبداللہ ابن زبیر پا مارکہ کے چی حجاب بن یوسف حملہ اکڑو بیت اللہ روان شنو پا کے چی زائش دا قربانی دا ابراہیم علیہ السلام طریقہ دا صحابہ تپوس کئی ما هذه الادواحی یا رسول اللہ دا اللہ رسول اللہ قربانے سے شے دے سنت ابیکم ابراہیم دا ستاسو دا نکا ابراہیم طریقہ دا فما لنا فیہا دا اللہ رسول زمان پا کسی دی وی دا ہر ویخت پا عوض کے او دا گرد دا ہر وڑے پا عوض کے بدل اللہ نیکی در گئی او نبی علیہ السلام فرمائی پا دا غی ورزو کے دا قربانین بہترین عمل دا خدای پر اس بل نشتا دے او نبی علیہ السلام فرمائی کم ساروی چا دا اللہ پنوم پا دیر وز خیرات شو او قربانی شو دا بسرد اخکرو سرد سوٹو او سرد دی ویختو دا اللہ پا دربار کی قبلی گی دا با اللہ تلی ابراہیم علیہ السلام زوی قربانی منگ بس منگ سر پیسیش تڑی رو خلقو سر بیام قربانی نکے قربانی پاگا چا چی زکاة پہ فرضی دا زکاة نصاب میں در تمخ کے ویلو زکاة دا پارا مال نامی شرط تے او دا قربانی دا پارا نامی مال شرط نا دی سا مطلب کہ او سڑی سر تجارت مال نی کنا او دس دو کور دی یو کور کی دیو سیگی او بل کوری دا ضرورت نا زیاد تے او دا اغی کور قیمت تقریبا شپیت زر غالبا بنن نصابی سو پینزش شپیت زر ما تا چا یاد اکڑی چا شپیت یاد اکڑی خیر
2.50 تولې سپین زر معلوماتو کې تاسو تقریبا 80,000 جوړیږي. دا غ دویم کور د ضرورت نه زیاتی دی، قیمت 80,000 ته رسیږي، قربانی وکړي. یا نقد پیسې ورسره 80,000 دي، یا یو ښځه د کالې ورسره د 9 تولو نه کمی، خو قربانی پې نشته. خو که کالې ورسره 1 توله دی او نقد پیسې ورسره دي، نو بیا به دا کالې قیمت کوي، هغه نقدو پیسو سره به جمع کوي چې 80,000 ته ورسیږي، نو قربانی به کوي. یا د ضرورت نه زیات سامانی ورسره د ښځې سره، نو بیا به هغه ضرورت نه زیات سامان هم قیمت کی او کالې به هم قیمت کی، 80,000 ته ورسیږي، نو قربانی به کوي. یا یو سړي سره د ضرورت نه زیات سامان دی، د حاجت اصلي نه علاوه، لکه یو ټوپک دی مثلا ادرسوکې د پاره پوره دی، د سره دویم ټوپک دی، د هغې قیمت چې یو ځای کې 80,000 نه اوړي، 80 ته رسي، نو بیا به دې هم قرباني کوي. یا د یو سړي دومره ځمکه ده چې ادنا ګزاره پې کېږي، نقد یې ورسره نشته، خو دومره ځمکه ده چې د دوره د بچو پې معمولي ګزاره کېږي، معمولي، دې به هم قرباني کوي. قربانی په ګډ چیلی باندې کېږي، د کالی د کال نه کمی بیا پې قربانی نه کېږي. البته علما لیکي هغه ګډ چې لمور وي، لمور او په شکل د کال ښکاري، نو هغه د 6 میاشتو چې نو په هغه هم قرباني کېږي، په بېلمه ګډ نه. لمور خو چې سروبي په شکل د کال ښکاري، په 6 میاشتې هم کېږي، او په چیلی چیلی چې د کال نه کمی قرباني نه کېږي. دارنګې بیلمه ګډ یا چټ سوربني چې د کال نه کمی قرباني پې نه کېږي. غوا، سنډه، میخه، غویې د 2 کالو ته چې ورسېږي، نو قرباني پې کېږي. که د 2 کالو نه کمی، نو قرباني پې نه کېږي. 2 کالو ته ورسېږي، که غاښې کړي او که نه کړي. بعضې څاروي وي غاښې کړي او بعضې نه کړي، عمر ته به یې ګوري، چې عمر د 2 کالو وي، نو قرباني پې کېږي. ګډ یا ګډه کې چیلی چیلی کې صرف د یو کس قرباني کېږي، او په دې غټو څاروو کې چې غوا میخه ده، په هغې کې د 7 پورې کسان شریکېدی شي. خو دا چې کم کسان شریکه قرباني کوي، د دې ټولو نیت به دی چې د الله دپاره دا قرباني کو. که دې 7 کسو کې د یو قسم د غوښې نیت وکړو، نو د دې ټولو قرباني ونه شوه. ګورئ دا یاد ساتئ. بل قربانۍ کې هغه کسان ځان سره شریک کوي چې حلال خواري، که په دې 7 کسو کې یو قسم حرام خور د پیسې حرامي، د ټولو نه شوه. ګورئ حرام خور به پکې نه راولئ، چې کم پیسې حلال یې هغه ځان سره شریک کوي. هغه غوا میخه چې د هغې لکې نیمه پرې شوي، قرباني پې نه کېږي. غوږې نیم پرې شوي، قرباني پې نه کېږي. غاښونه یې د نیمې نه زیات یا نیم اوتي، قرباني پې نه کېږي. ټول غاښونه یې نشته، نو که ګیه سمه خوړې شوه، وری مضبوطې وي، نو خیر د قرباني پې کېږي. او که نه شوه خوړې سمه ګیه، بیا پې نه کېږي. یوه سترګې ړنده ده یا دواړه ړندې دي، بیا هم پې قرباني نه کېږي. دارنګې ښکرې مات دی د نیمې نه زیات، بیا هم پې قرباني نه کېږي. که پیدایشي ښکرونه نشته، نو قرباني پې خیر دې کېږي. پخپه ګوډ دی، نو که رسېدی شو هغه میدان ته پاسانه، نو قربانی پې کېږي. او که نه هغه د ذبح میدان ته پاسانه نه شو رسېدی، بیا پې قرباني نه کېږي. عیبجن څاروي باندې قرباني مه کوئ، روغ او خشته ښکلې څاروی والئ. کوم څاروی دې واغېشته او هغه کې پی دي، بعضې خلک وایي څاروی مغشترې پی کوي، پی به ترې نه اخلئ. او که دا دردېږي، نو په دې غولانځ ولې یخې اوبه واچوه، هغې سره دل ختمېږي. او که بیا هم چغې وي او تنګې ته، پی ترې ولشه، واپس یې ورته ګیا کې واچوه، په هغې یې وخوره. خو ته به پی په استعمال کې نه راولې د څاروي. بیا چې حلالی، نو چې کم دی د اختر مونځ کېږي، لکه کلي کې د اختر د مانځه نه مخکې حلالول به نه کوي، د اختر د مانځه نه پس به حلالول کوي. یو صحابي د اختر د مانځه نه مخکې حلال کړی و، نبي صاحب ورته ویې د غوښې شو، وی بل حلال کوس. او که بانډه کې وي چې کومو علاقو کې د اختر مونځ نه کېږي، نو هغې کې خیر دی وختي ملالولی شي. بیا چې کله حلالی، نو دا 3 ورځو کې ذبح کېږي، د اختر لومبۍ ورځ او 2مه ورځ او 3مه ورځ. د 3مې ورځې د غروب نه پس بیا بند شي خبره. د شپې هم حلالولی شي، خو مکروهه ده، تنزیهي، او د ورځې حلالولی بهتر دي. او چې حلالی قبلې ته به وله مخکې په خپل هم حلالولی شي، د بل په لاس هم حلالولی شي. چې حلالی ملګري دي، پکار دي چې ټول حاضري. او چې حلالی قبلې ته وله مخکه وتړه، چاړه مخکې تیره که، چاړه به د څاروي مخکې نه تیری. ګورئ دا هم ګناه ده
چاړه نه څاروي نه بغیر به چاړه تېره چې هغې نینی او زر به حلاله او بسم الله والله اکبر، بس دا کافي دی. بعضې وخت کې مولام راشي وي ته پې لاس کېده او هغه حلالولو والی ملالۍ، نو دواړه به بسم الله والله اکبر وایي. بسم الله والله اکبر دا کافي دی. او زر به حلالۍ، فوري به حلالۍ. او چې کله حلاله کړي نو سرمن باله وباسي چې سا ترې وخېږي، تر څو ترې سا نه وتې نو سرمن به ترې نه وباسي. او چې کوم شریکوال دي پکې ګوره یاد ساتئ، د هغې نه به باقاعده تپوس کوي دا فلان کیسه ده. که مثلا یو سړي نشته او د هغه نه تپوس نه دی کړی تا ولې حصه ونیوله، دا نه صحیح کېږي. که دې کې ورسره شپږ نور ملګري دي هغه شپږ یې هم غرق کړله، دې کې احتیاط کوی لغوندې. بیا چې حلاله شي د هغې غوښه ښه دا ده چې نیمه په خپله وخوري، په بچو وخوري، نیمه په رشته دارانو وخوري، نیمه خیرات کې. خو که ټول هم سړی ځان له ساتي نو ساتلی شي. او سرمنه که ځان له په استعمال راولي، ځان له ته بورقه جوړی، بورقه ته جوړولی شي، لمسې ته جوړی، لمسې ته جوړولی شي، تولی بالغ ته جوړی نو بالکل جوړولی شي. او که نغد یې ورکوی نو هر چاله یې ورکولی شي سرمن. نغده سرمن غریب لم ورکولی شي، مالدار لم ورکولی شي. نغده کې دا نشته چې دا مالدار دی، نه، نغده سرمن صدقه ده، اومې مالدار ته بخلی شي، اومې غریب ته بخلی شي. خو چې خرڅه دې کړه په پیسو نو بیا به پیسې غریب له ورکې، مالدار له به نه ورکې، او پیسې به په جومات نه لګې. ګورئ د خپو مثلا د غوښې ده تقسیم به کې ټول یو شان دی. اووه کسان دي اووه ځایه دی کی، درې کسان دي درې ځایه دی کی. که په شریک یې چاله یو کس له ورکوي د زړه نه نو ټیک ده، خو د زړه نه یې ګورې څوک هم نه ورکوي، خفه کېږئ مه. یو کسی په خپو لاس کې دی وي د ما مور بوډۍ ده او د خپې به زه غلی اوسم، نورو د زړه نه خدای خبري، دا د پاکه خبره کوم. ما ته ویلي شوي دي وی پلانکي خپې یوړې مې تاسو وی چې وړمه نو مونږ غږ ونه کړو، مې اړم ووی نه. اړم ولې وایي زمونږ د مور خپې کمزوري نه دي څه؟ دا غلطې خبرې داسې مه کوئ. یا د سره ټول یو ځای شي او چې ته غریب له ورکوې، دارنګې